بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو په دې سویډن کې د تقریبا یو دوه درې هفتې کېږي چې د قرآن بې حرمتي شوې ده. نو په دې حواله باندې زه یو څو خبرې کوم. د دې نه مخکې به زموږ یو آرمي چیف تېر شوی دی باجوه، او روس ولګېدو په یوکرین باندې حمله وکړله او زمونږ سابق آرمي چیف د هغې مذمت وکړو او په سخت الفاظو کې د هغې مذمت وکړو چې یاره وایي دا زیاتی دی. یو عیسایي ملک دی یا یهودي ملک دی که هر څنګه دی، خپل میندو کې وران شوي او زمونږ اسلامي جمهوریه پاکستان د هغې مذمت وکړو چې دا زیاتی کېږي. لکه موږ هغه د یورپ د یهودو څخه ودرېدو او د روس خلاف هم مذمت وکړو. اوس دغه اسلامی جمهوریه پاکستان دی، وای پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا محمد رسول الله. دغه د سویډن کې دغه د قرآن بې حرمتي وشوه، زمونږ نه د مقدر حلقو له د مذمت راځي، لکه بالکل خاموشي ده. نو به زمونږ دا مطلب دا چې ینګ جنریشن تر دې څه پیغام ورکوونکی دی چې به دا ملک که آیا دا په دې عادت شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اسلامي نظام نه پر عادت شوی، نو که اسلامي قانون دلته یا راولي یا نه راولي، نو کم از کم مذمت خو دغلته د قرآن د بې حرمتۍ خو مذمت وکړي که نه. که د یهودو د ملک دپاره مذمت کېږي د اسلامي جمهوریه پاکستان ده، او په کم نوم چې عادت شوی چې په دې کې به د اسلامي قانون وي، په دې کې به د قرآن قانون وي، په دې کې به د قرآن او د سنت قانون وي، او په دې کې به صرف اسلامي قانون وي، د دې دپاره دا ملک عادت شوی، نو بیا خو د قرآن لکه په سویډن کې چې بې حرمتي وشوه، په کې دا بې حرمتي دغه دې وشي، په سخت الفاظو کې دغه وشي، مذمت وشي. دا سیاسي خلک چې کوم مذمت کوي د خپل ووټ بینک دپاره کوي. نو ووټ بینک دپاره په هغې باندې خو هر سړی پوهېږي چې بهی دا نن دې د ووټ بینک دپاره دغه دروغ د سیاسي خلکو دا مذمت دروغ وي، دا موت ته دوکه کوي، یو ډولکی رئیس سره موت ته دوکه کوي. یا خو دې مکمل نن دې ولګي سفیر دې وباسي، لکه ایران چې سفیر لرې کو، ترکي لرې کو، د دنیا ملکونو نورو لرې کو اسلامي، پاکستان هم دې ولګي چې دغه دې لرې کړي، دا چې وایي موږ دا نشو برداشت کولی. او بیا خاص کر نورو ملکونو خو موږ ذمواري نه اخلو. پاکستان په دې لکه د پاکستان په دې ټکي باندې په وجود کې راغلی دی په اسلامي چې اسلامي جمهوریه پاکستان، که دا د دې الفاظو لکه د قرآن د بې حرمتۍ مذمت نشي کولی، نو بیا دې به د پاکستان دغه د اسلامي جمهوریه پاکستان د لرې کې د اسلامي د دې ټکي دي بې حرمتي نه کوي، دا بیا د اسلامي کم ټکی دی دا د دې ټکي بې حرمتي ده. او دا ینګ جنریشن ته اندازه داسې دی چې به دا ملک خو لکه اوس اندازه ده چې دا ملک په دې دغه باندې لکه دا یو چې پته نه یا ګڼکپانو عادت کړی و یا هسې یو دروغ و. لکه ځینې خلک وایي چې یاره د مولانا فضل الرحمن صاحب پلار په دې باندې دستخط نه وکړی، نو کېدای شي هغه ته دا پته وه چې دا ملک د دې ټکي دپاره دا نه ازادېږي، دا دروغ دي. او اوس نن هغه 75 سال بعد هغه ثابتېږي چې مولانا صاحب له پلار خبره ټیک وه چې بهی دا په دې کې دا هسې ګپ لګوي دا خلکو. نو بهی یا دې مکمل درې شی وکړي چې بهی دا ملک صرف موږ د امریکې د غلامۍ دپاره عادت کړی او موږ د امریکې ټټوان یو، د امریکا چې څه وایي هغه به کوو، یورپ څه وایي هغه به کوو. یا دې مکمل د دې شی وکړي چې موږ اسلامي قانون یو، بس د خانهګاهبې طرف ته به موږ ښکته کېږو او دقه هم زموږ مخه ده، خانهګاهبې طرف ته به ښکته یو، د دغې خبره به مونو او دغه ته چې څه کېږي موږ به دغه کوو. نو یا یې مکمل اسلامي نظام ته کوي او یا مکمل تک سور سیکولرزم پکې راولي چې یو طرف ته خوشي د ملکو. والسلام.